بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزتمندو، نن زما مضمون د ښځې او د خاوند د رشتې د مضبوطوالي په باره کې دی. د ښځې او د خاوند د رشته ډیره مضبوطه رشته ده. دا رشته د یو څو کلمو ویلو نه وروسته وجود کې راځي چې هغې ته نکاح وایي. د دغه کلمو مخکې چې کله دا کلمه نه وه ویلې شوې، نو د دغې نه مخکې د دغه زنانه او نارینه یو بل ته کتل حرام وو، خبرې اترې حرامې وې. نو د نکاح نه پس دا یوه ډېره مضبوطه رشته جوړه شي. زنانه خپل مور پلار رونه خویندې پرېږدي او دا یو خاوند واخلي، او دغه شان نارینه خپله ټوله توجه بیا د دغې خپلې بیبي طرف ته متوجه کی، ټوله توجه دی لورکی. زما خوږو عزتمندو، د ګل پشان کور، دا د مینې محبت کور، هغه وجه څه ده چې خلع ته خبر ورسی، طلاق ته خبر ورسی، او رانېدو ته خبر ورسی. اصل او ړومبۍ وجه دا ده چې د الله جل جلاله د دین نه ناخبره دي، او که خبر وي نو بیا عمل په باندې نه وي. څومره چې په کور کې ورانۍ راځي، نو دا د غیر شرعي کارونو، رسمونو، رواجونو، فضولیاتو، خرافاتو د وجې نه راځي. او دا دومره خطرناک کارونه دي چې معامله دې سره طلاق ته رسی، جداوالی ته رسی. ما عرض وکړو چې کله د دین نه ناخبره وي، نو د دغه ښځې خاوند ته د یو بل حقوق نه وي معلوم چې ما باندې د دې ښځې څه حق دی، د دې خاوند په ما باندې څه حق دی. که د ښځې خاوند دواړو د یو بل مقام پیژنګلو او پیژنده، نو کور به هیڅ چېرې خراب نشي. د جهالت د وجې نه د دوی دا زندگی د زناورو په شان تېرېږي. ښځې ته دا پته نشته چې زه به په کور کې څنګه ژوند تېروم، زما د خاوند حیثیت څه دی. او خاوند ته هم پته نه لګي، خاوند ته هم پته نه لګي. نو تر کومه چې تاسو خپل اولاد ته که جنۍ ده او که هلک دی د ښځې خاوند حقوق نه وي ښودلی، نو تر هغې وله واده مه کوئ. د دې وجې نه قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله دا حقوق زوجین په یو جمله کې ذکر کړي دي. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دې کې دواړه حقوق دي. ولهن ړومبې د زنانو حقوق ذکر شو، ځکه چې د زنانه ته به د اسلام نه مخکې ډېر په بد نظر باندې کتلی شو. لور به یې ژوندی په ځمکه کې ښخوله. مثل الذي پشان د هغه علیهن چې کوم په دوی باندې حقوق دي، چې دواړو ته معلوم وي، چې دواړو ته معلوم وي چې موږ باندې د یو بل څومره حقوق دي. نو بیا به دا زندگی او د زندگی دا گاډي په صحیح طریقې سره روان وي. او که دا معلوم نه وي، نو روزانه به په کور کې جنګ جګړې وي. د مینې کور د خیال زانګو دی، د مینې کور د خیال زانګو ده. څوک پکې زانګي په چای وشلې د لړونه،
نبی علیه الصلاة والسلام هم د زنانو متعلق فرمایلی دي زنانو سره د خیر معامله کوي زنانو سره د خیر معامله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال دا ټول دنیا متاع ده سکنه ده او د دې دنیا غوره متاع غوره سکنه نبی علیہ السلام فرمائی المرأة صالحة المرأة الصالحة صالحة بی بی دنو نیک بی بی هغه نیک بی بی وی چې د خاون په مشوره او د خاون په مرزي جون تیری دا نیک بی بی نه ده چې بازارونو کې ګرځي نری لوپټا سرتور سر نری لنډ تنګ جامې چې ټول بدن بیل بیل اندامونه پکې ښکاری او ټول کلی مالت کې چې چرته غم خادي وي نو دا به پکې حاضر وي دا به پکې ملمنه وي ستر پرده نه د دغه نه خبر چاته به وي بایجان بخیر راغلی او بایجان سلام علیکم تا ته دی الله هدایت کی بایجان دې کوم ځای نه راغو ستا دغه بایجان نه دی چې ستا د مور نه دی پیدا ستا بایجان هغه دی چې ستا د مور او پلار نه پیدا دی پردي سړي ځان ته بایجان کې پردو سړو نه ځان ته بایجان مه جوړوه د تر زوی د ماما زوی د ترور زوی لیور دا نږدې رشتې دي خو زنانه به دې نه ستر کوي ملاوېدل ورسره حرام دي د قرآن نه چې ځان خبر کو نو پریشانی به ختم شي پریشانی به بیا چرم جوړی نشي خاوندانو لخوا په نره جوابونه ورکول خو ورته اړو څه خبره نه ښکاري یو روایت کې راغلی دی من سعادت الابن آدم المرأة الصالحة دا آدم دا اولاد دا پارا لوی سعادت نیک بی بی دا فالصالحات قانتات سورة النساء کی ذکر شوی دی بعضی روایتو کې د دې نیک بی بی صفتونه بیان شوی دی یو صفت دا دی ان امرها اطاعت کله چې دیتا امر وشي د خاوند د طرف نه د اطاعت کی د فرمان برداری کوي نیک بی بی هغه ده چې د خپل خاوند جایز خبره مني دا څنګه چې ستاسو ما کې څه کار دی حکم چې کوم دا جواب ورکي او حکم چې کوم قسم کول شي نو میکا نو دا بیا نیک بی بی نه ده دا نیک بی بی نه ده د دې نه بیا خرخه ده دا ناشیزه ده او ناشیزه نافرمانه ښځه ته ویلی شي او نافرمانه ښځه جهنمي ده او که خاوند ناجایزه ډیمانډونه کوي چې ستر مه کوه او نن هلته ځو او نن دلته ځو او د بې پردګۍ او د حرامو کارونو پکې ډیمانډونه کیږي نو بیا فرمایي لا طاعة لمخلوق فی المعصیة الله نو بیا به د هیڅ یو مخلوق تابعداري نه کوي نشته په هغه وخت چې خالق په خفه کیږي چې زموږ لوی الله په خفه کیږي الله جل جلاله فرمایي الرجال قوامون على النساء دا نارینه قوام دي مشران دي د زنانو دا نارینه د زنانو د تباره په منزله د یو امیر سره دی او په کوم کورونو کې چې مشري د زنانو په لاس کې وي نو د هغه کورونو حالات خراب وي دا زنانه خو د کور نگهبانه ده خو اختیارات به د نارینه سره وي زنانو لبا اختیارات نه ورکو د کور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کما چاته حکم کوو چې د الله نه علاوه د بل چاته سخته کوي
نو ما به د زنانو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ. روایت کې یو راځي چې کومه زنانه وفات شوه په داسې حال کې چې خاوند ترې راضي وه، دا جنتي ده، دا جنتي ده. نو زما خوږو عزتمندو، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د نارینه او د زنانو دپاره د زندګۍ تیرولو ټول احکامات را لېږلي دي چې څنګه به ژوند تیری. د یوې لمحې تیرولو طریقې موږ ته په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله ښودلي دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارک موږ ته طرز زندگی خولې ده د نبی علیہ السلام په طرز باندې چې د چا ژوند راغلو دنیا هم خسته ده آخرت هم خسته ده، او د چا ژوند چې د قرآن خلافو د حدیثو خلافو د الله د حکم خلاف ژوند تیرولو زسره به د دنیا ډیر مال او متاع وي، هر څه به ورسره وي، خو دې به هیڅ چېرې خوشحاله نه شي. که دا نارینه دی او که زنانه ده، مال ورسره شته، دولت ورسره شته، خو ژوند د الله د حکم مطابق نه دی، دې به هیڅ چېرې نه خوشحالېږي. او ډېر منځونه، ډېر نفلونه، ډېر عبادتونه، دا هم نه چې دومره سجدې انسان کړي چې په تندي کې ځان له بل تور تندی جوړ کړي وي، خو عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې نه دی، نو دله دا منځونه نفلونه هیڅ فایده نه ورکوي، دا حجونه عمرې ولا روژې او زکاتونه ولا هیڅ فایده نه ورکوي. بهترین انسان هغه دی چې د چا اخلاق ښه وي، بدترین انسان هغه دی چې د چا اخلاق ښه نه وي. نن غیبتونه، بهتانونه، بل پسې خبرې، د بل کمزورۍ په بل باندې لان تان کول، دا نن د مسلمان شیوه جوړه شوې ده. نارینه هم لګیا دي کوشش کوي چې په کومه طریقه بل سړی راوغورځو، بل سړی راښکته کړو چې د ده په راښکتېدو کې ماته لس شل روپۍ فایده میلاو شي، ماته د دنیا لحاظ سره څه مرتبه میلاو شي. خو د بل ښکته کول د ده خپله ښکته کول دي، د بل ملامتیا خپله ملامتیا ده. د اصل کې ځان په خپله ملامت کو. من تواضع لله رفعه الله، چا چې تواضع اختیار کا، چا چې عاجزي اختیار کا، الله جل جلاله به دغه انسان اوچت کی، دغه انسان به سرخرو کی. زما خوږو عزتمندو، خپل اولاد ته د قرآن عظیم شان تربیت ولورګو. کالکان دي نو مسجد سره تعلق جوړ کو، که جنکې دي نو خپل لوی الله سره ول تعلق جوړ کو، د قرآن عظیم شان درس او تدریس او تفکر کې وکړو. هر وخت چې زمونږ بچي د منځونو پابند وي، د خو اخلاقو پابند شي، د دروغو نه زمونږ بچي په وړوکوالي کې چې مونږه داسې تربیت ورکړو چې په ژوند کې زمونږ بچي دروغ نه وي. زمونږ بچي په بچو له کلکان دی او که جنکۍ دي په وړوکوالي ولا داسې تربیت ورکړو چې کم از کم پام کوه چېرته سکول کې مدرسه کې د چا نه پنسل قلم پن راوچت نه کې ګورې، دا ګناه ده، دا غلا ده. د بل حق اوچتول دا ناروا ظلم دی، دا ګناه کبیره ده. د بل حق خوړل، د بل حق باندې قبضه اچول په ناحقه طریقه باندې. الله جل جلاله دې زمونږ استاسو حامی او ناصر شي. په دې څو خبرو باندې الله جل جلاله ما ته عمل نصیب کی، او څوک چې وری الله جل جلاله دې هغوی ته عمل نصیب کی. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.